ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. زما سره په څنګ کې ناست دي ذیشان کاکا هیل، زموږ یو تکړه جرنالست په پېښور باندې ریپورټینګ کوي. ورسره کامران علي شاه 400 سیمې سره تعلق ساتي او په پېښور کې ریپورټینګ کوي. ما سره دې خواته چې کوم دی رفاقت الله رزړوال دی. ګرانو کتونکو تاسو ته پته وي چې پرون پرویز خټک چې څنګه دغه دواړو وزیرلاګانو دغه صوبه کنګال کړې ده او بالکل هغه د خزانې بیخ بنیاد ایستري، نو دغه شانتې د پی ټی آی چې کوم دی بیخکني وکړله او ځان سره کسان د کل ویل کېږي چې 57 پورې کسان دوی د ځان سره شامل کړي دي. په دغه موقع باندې ذیشان کاکا هیل سره د نورو ملګرو دغه ریپورټینګ کو او په دغه ریپورټینګ کې یقینا چې د دوی سره پرون کم زیاتې شوي دي، کم ظلم شوي دي، د دوی نه موبایل اخیستې شوي دي، د موبایلو ډیټا ته اخیستې شوې ده، چا کړې ده، ولې کړې ده. د یوې پارټۍ بنیاد چې په تشدد باندې راشي د لومبني نه او بیا صحافي سره داسې ولې کېږي تاله کورج له راځي د دې ذموار څوک وګڼو. دا وکړل چې ذیشان کاکا هیل نه به لږه پوښتنه کوو. ذیشان صاحب واقعیت څنګه مخې ته راغله یکدم او څومره وخت هم دغه شانتې یرغمال وی؟ ډېره مننه علب خان شیرپوست صاحب. بس یقینا صافي کار خپل صحافت کول او عوام آګاه ساتل دي او په هغې کې د هغه خپل مقاصد او خپل غرض نه شامل. پرون موږ هم دغه شان کورج ته تللي وو او په هغې کې ځینې خلک کوم چې د پرویز خټک قریبي دوستانو ای وی چې یاره تاسو به کورج نه کوئ، نو مونږ دننه نو مونږ بهر ولاړو، بهر نه مونږ ټول منیټرینګ کولو چې څوک راځي څنګه راځي، هغه ټول سیسټم مونږ کته منیټر کولم او خو هغې نه باوجود مونږ ګیر کو 5-6 غنټې ځان سره ساتلی وو. زمونږ نه موبایل فون یې واغېسته. اوس خو الحمدلله واپس هم رالو ځکه چې تاسو خو نه ملګرو سټینډ واغېستو او خو بهرحال دا چې ای وی چې یاره دا شی به نه کور کوئ. نو مونږ دا سوال دی هغه پرون مو نن هم دی چې یاره تاسو یو پارټي بنیاد کې خو نو دا خو عوامي شی او سپټ شی خو نو ولې مو د عوام نه پټولو، ولې مو د میډیا نه پټولو؟ او که چېرته تاسو مقصد د پټېدلو نو بیا د پټ ځای نه ډېر زیات نو بیا د عوامي ځای کې د دې اقدام ولې کېدو یا بنیاد ولې تاسو کېښودو؟ نو دا واقعه راله. خو بهرحال زه دا وایم چې دا صحافت سره تړلې خبرې دي او دا قسمه واقعیت راځي، خو نه مونږ یریږو، نه مونږ چې کوم دی خپل فیلډ پرېږدو او نه مونږ غبراویږو. الحمدلله مونږ به انشاءالله همدغه شان کار جاري ساتو او جذبه مو همدغه ده چې عوام باخبر وساتو مستند خبرونو سره. څه پریشر یې در باندې اچو؟ دې وخت کې ما ستا موبایل کته چې تر اوسه لاک دی، نو پریشر خو اتوماتیکلی دا دی چې یو کس ته نه کور ته پرېږدي، نه دفتر ته پرېږدي، نه هغه ځای نه پرېږدي تا کېنولی دی، نه مونځ کوي، نه ورته روټۍ ورکړې، نه اوبه ورکړې، همداسې تا ته ناست دي. نو یقینا پریشر خو ورته نشي ویلی، خو یو پریشاني یو تکلیف وي ځکه صافي سړي سره چې موبایل نی هغه کنډم دی، صافي سړي سره چې یار دوست نی هغه کنډم دی، هغه چې خبر نه لږ شان دی خوا کېږي چې زه بس بیخي د دنیا نه کټ شوم، ولې چې هغه باخبره کسي اپ ټو ډیټ وي، وقتاً فوقتاً هغه ګوري اپډیټ چې سره روان دي په صوبه کې، په پاکستان کې، په ملک کې. نو موبایل نه، ملګری نه، یار دوست نه، اوبه نه، چای نه. نو آیا زمونږ کرایم صرف دا و چې مونږ عوام دپاره تللي وو، عوام آګاه کول زمونږ یو کوشش و، نو نور خو هیڅ هم نو. بس هیڅ هم نو. ګرانو کتونکو ما اوس د ذیشان موبایل کتنه هغه تر اوسه لاک دی، د ذیشان د لاس مې کتنو تشدد پې خوم شوی دی. رفاقت الله دغه پرون چې پارټي جوړېدله بیا زموږ د پېښور دغه صحافیانو سره چې کوم وشوه نو څه نظر ساتئ؟ ګوره داسې ده چې پرون دغه کوم پارټي جوړېده پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټرین پرون د دغه وجود راغلی دی. اوس لکه دومره ډېر زیات پولیسو درولو تقریبا په 1 کیلومیټر کې چې کوم دی تا دغه پولیسو درولي دي او صحافیان چې کوم دی ته نه پرېږدی که نه. نو زه اوس دا سوال دلته کې په ځای باندې چې لکه دغلته کې پارټي جوړېده او که نه دغلته کې څه بله لوبه کېده، دا یو سوال دی دغلته یې که نه. بل که موږ ګورو چې دغه صحافیانو سره چې کوم زیاتې شوي دي لکه دا سیاسي پارټي ده که نه، نو سیاسي پارټي چې کله جوړېږي نو هغه د عوامو دپاره جوړېږي او چې کله د عوامو نمایندګي د میډیا په ذریعه پکې نه وي نو دغه سیاسي پارټي نه وي، دا د چا لاسپوسې پارټي وي. لکه څنګه چې په تېرو وختونو کې موږ عمده دا کوم ایم این اګان ایم پی اګان چې شمولیت وکړه دې تېرو حکومتونو کې څنګه طریقې سره راغلي او څنګه پاتې شو، نو دا ګوډاګیان وو، پپېټ دی موږ ویل. او نن هم دا چې کوم دی هغه رول چې کوم دی هغه پلی کوي. لکه تاسو وګورئ
دوه وزیران چې کوم دی هغه یو شپه مخکې ونیولی شو اتکړی ورته واچولی شوې په سبا چې مې کتل نو پرویز خټک په ګیدرینګ کې ناست وو نو دا څیزونه چې کوم دي دا د عوامو سره د هېڅ تړاو نشته او زه خو دا وایم که چې لکه په دې حالاتو کې تا دومره تشدد وکړه په یو صحافي باندې او هغه ته چې کوم دی ځان سره ایثار که حبس بیجا کې د هغه نه تا موبایل واخیسته تا ټارچر که نور صحافیانو ته پیغام ورکړ نو دې په شا باندې څه کیدی چې دې په شا دا کیدی چې که سبا چې د موږ اقتدار کې رالو دې نه به تاسو سره زیاتې موږ چې کوم دی هغه کوو نو دا که پی ټی آی په خپل ګورنمنټ کې دغه شانتې فاشیسټ حکومت چلولی و چې په میډیا باندې هغه ته انټرنیشنل چې کوم ارګنایزیشن دي د صحافت ته علمبردارۍ نو هغې ورته پریډیټر اف جرنلسټ ویلو عمران خان ته نو دا د هغې یو بل روح چې کوم دی هغه رامنځته کېږي او دا بالکل چې کوم دی هغه صحافیانو ته قابل قبول نه دی صحافیان چې کوم دی هغه به هر قسمه کوشش کوي چې هغه انفارمیشن عوامو ته ورورسوي او د هغې وروسته چې کوم دی دغه عوام په هغې باندې باز وکړي نو دا څه چې کوم دی نه عام ولس ته قبول دي او نه صحافیانو ته قبول دي ډیره زیاته مننه یقینا د باغدله رضاوال په ډیره ښکلې خبرې وکړې دغې سره زمونږ یو بل تکړه صحافي رفایات هم په دې کې موجود و کامران الشا پرون څه ټایم کې خبر شوی دی دونه لویه واقعه نو بیا پېښور صحافیانو سره دی عمل جی بالکل دا خو یو داسې وه چې لکه د فسطائیت یو غټ مثال و مونږ ته ډېر لیټ خبر شو خو بیا هم د پېښور چې کوم صحافیان دي پېښور پریس کلب دی خیبر یونین اف جرنلسټ دی هغوی په خپله توګه کوششونه شروع کړه خصوصا د پېښور پریس کلب چې صدر دی ارشد عزیز ملک صاحب هغه او جنرل سیکرټري عرفان موسازی په دې کې ډېر زیات دغه وکړو بیا زموږ چې کوم ملګري صحافیان هغوی یرغمال به ورته ووایو ځکه چې یو اداره چې قانوني طور باندې نی ښکاره ني او داسې خلک دي چې هغه د هغوی پته نه لګي چې د کومې ادارې سره دي نو هغوی چې څوک بوځي هغه خو بیا تختول شو هغه یرغمال کول شو زموږ دا یرغمال ملګري چې دی نو بیا ډېر ټایم پس چې دی د دغې نه راخلاص شو خو زه دا ګڼم چې دغه پرونۍ ورځ چې ده نو دا د صحافت په تاریخ کې به زه ووایم چې یو ډېره توره ورځ ده ځکه چې د انفارمیشن دپاره د خبر دپاره که یو سړی راشي او هغه خبر هغه عوامو ته رسوي او خصوصا یو داسې خبر چې یو سیاسي پارټي جوړېږي که دا لکه رفاقت الله چې کومه خبره وکړه که دا سیاسي پارټي نه جوړېدن دا خو زما په خیال یو سازش کې ده بیا دغه ځای روانو او منظمان او مجرمان خلک دغه ځای راغونډ شو یو سازش یې کوو او دغه سازش هغوی غوښتل چې دا خبر بهر لاړ نه شي خو هغه پښتو کې یو متل دی وایي اختر څه پټ میړه نه دی نو دا پارټي او دغه خبر چې دی پټ پاتې نه شو هغه بهر راووته مخامخ راووته خو دوی پکې د خپل فسطائیت یو مثال ورکړه او د صحافت په مرۍ باندې د لاس ښودو هغه په مرۍ کېدلو یو مثال یې قایم کړ نو زما په خیال دا پرونۍ ورځ چې د صحافت دپاره یو تور ورځ به زه ووایم چې دا او د دغه سیاسي خلکو دپاره هم یو عبرت دی چې که ته په دې وخت کې چې پارټي جوړې او یو عوامي نماینده یا عوام خبرونکي صحافي نه پرېږدې نو چې ستا حکومت راشي نو بیا به ته څه کوې دغه خلکو سره ډېره زیاته مننه او ګرانو کتونکو یقینا په شادي خال کې دغه پروګرام را جوړ کړو خلکو یې واده دی په واده کې دا لوبه ګرمه شوې وه خو دا یو خبره کومه چې د زیشان کاکا خیل او هغه سره چې کوم ملګري وو دی د ژوند یو ډېر لوی ایکسپیرینس وشو ډېرې زده کړې د دې نه وکړله او د دې سره دوی مورال نورو موچت شو دا یاد ساتئ د دوی لپاره دا یو تجربهګاه وه او راتلونکي وخت کې به د دې نه ډېر څه چې کوم دی نو دوی به مخکې ځي خو همدغه د صحافي کار دی چې خبر را پیدا کول قام خبرول او بیا به هغې باندې بدماشۍ کول په هغې باندې تشدد کول هغه یرغمال کول یقینا دا یو بزدلي ده دې ته زه د بزدلۍ نه بغیر څه نشم ویلی او د دوی بنیاد کچه دی نو دوی به لا مخکې څه وي مخکې ځان له غم وکړي